अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कोम چې روغ جوړ وای. نن به موږ ډیسکس کوو اریتمیټیک مین، جیومیټریک مین او هارمونیک مین. نو فرست اف آل چې کوم دی نو موږ اریتمیټیک مین، هارمونیک مین، جیومیټریک مین چې کوم دی دا د ایوریج په ټایپس کې راځي. ایوریج اوس څه ته وایي؟ ایوریج چې کوم دی نو یو ویلیو چې هغه ټوټل سیریز زموږ سره ریپرزینټ کوي هغې ته به څه وایي؟ ایوریج وایي. بیا د ایوریج مختلف ټایپس راځي. یو چې کوم دی نو هغه زموږ سره راځي arithmetic mean, harmonic mean او geometric mean. دا زموږ سره راځي mathematical types. بل چې کوم دی نو زموږ سره راځي positional types. هغه کې چې کوم دی نو mode دی او median دی. اوس به موږ چې کوم دی نو mathematical types ډسکس کوو، کوم چې arithmetic mean وغیره دي. فرست اف آل راځي زموږ سره arithmetic mean. arithmetic mean څه ته وایي؟ The sum of values divided by total values is called arithmetic mean. چې موږ د څومره values راکړي، څومره ویلیوز موږ له راکړي، یوه، دوه، درې، څلور، پنځه، چې څومره ټولې راکړي موږ له، چې موږ دغه ټولې څه کړو؟ جمع کړو او بیا چې کوم دی نو په ټوټل باندې ډیوایډ کړو. یوه، دوه، درې، څلور، پنځه، په ټولو باندې ډیوایډ کړو نو دا به زموږ سره څه راشي؟ اریتمیټیک مین. د دې اوس بیا زموږ سره خپلې فارمولې دي. فرست نمبر فارموله چې کوم ده زموږ سره نو هغه څه ده؟ ټوټلې ویلیوګانې، ویلیو زما سره څه شو؟ ایکس شو او سمیشن ایکس. د دې علامت مطلب څه دی؟ چې د ویلیوګانې به زه ټولې جمع کړم. د ټولو ویلیوګانو جمع چې کله موږ په نمبر باندې ډیوایډ کړو چې د ویلیوګانې څو دي نو دا به زموږ سره څه راځي؟ اریتمیټیک مین. خو دا فارموله د څه دپاره ده؟ دا د ان ګروپ ډیټا دپاره ده چې ګروپ نه وي. بیا که موږ له په ګروپ کې راکړي نو ګروپ چې موږ له په ګروپ کې کومه ډیټا راکړي نو هغې سره به موږ له لازم څه راکړي؟ فریکوینسي راکړي. نو بیا به موږ چې کومه دغه ډیټا ده نو دغه ډیټا له به په فریکوینسۍ کې ضرب ورکوو او ټوټل به چې کوم دی د دغې سمیشن راوباسو او هغې به چې کوم دی ډیوایډ کوو د فریکوینسۍ په سمیشن باندې. د دې ټوټل پریکټیکل اگزامپل کوو نو بیا په دې ټولو باندې چې کوم دی نو ښه انډرسټینډینګ وشي. بیا د دې سره سره زموږ سره راځي جیومیټریک مین او بیا راځي زموږ سره هارمونیک مین. د جیومیټریک مین چې کوم دی د هغې فارموله هم څه ده؟ چې موږ به د ایکس لاګ اخلو. دا چې کوم ایکس زموږ سره وي د دې به موږ لاګ اخلو، بیا به هغوی له په فریکوینسۍ کې ضرب ورکوو، بیا به د هغې ټوټل جمع راوباسو، هغه به ډیوایډ کوو چې د کوم فریکوینسۍ نه ټوټل جمع راایستي په هغه باندې جیومیټریک مین به راځي. بیا دغه شانتې هارمونیک مین دی، هغه به د فریکوینسۍ په ټوټل جمع به ډیوایډ کوو چې کله موږ فریکوینسي په ټوټل ډیټا باندې ډیوایډ کړو د هغې سمیشن واخلو. دا ټوټل موږ د یو اگزامپل نه اخلو. مثال په طور موږ له یوه ډیټا راکړله چې د دې ډیټا نه موږ له څه معلوم کوئ؟ اریتمیټیک مین، جیومیټریک مین او هارمونیک مین څه کوي؟ معلوم کوي. دا ډیټا یې موږ له راکړله. موږ به د دې ډیټا نه اوس دا درې واړه معلوموو. دا موږ څنګه معلوموو؟ فرست اف آل به موږ راشو څه به ولیکو چې دا کم کلاس یې زموږ له راکړلي او کم فریکوینسي موږ له راکړی دی موږ به دا ولیکو. فرست اف آل زه څه کومه؟ زه لیکمه چې ما له کم کلاس یې راکړلي زه دا لیکمه. فرست اف آل زه لیکم یو یې راکړی دی 25 نواله ده 88 پورې 84 پورې. په دې کې چې کم دی نو فریکوینسي څه ده؟ په دې کې فریکوینسي ما له څه راکړله؟ 9 راکړله. بل زموږ سره څه دی؟ د 85 نواله د 104 پورې. په دې کې ما له فریکوینسي څه راکړله؟ 10 راکړله. بل زما سره د 105 نواله د 105 نواله د 124 پورې. په دې کې ما له فریکوینسي څه راکړله؟ 17 راکړله. بل چې کوم ما له راکړی دی څه دی؟ 125 نواله 144 پورې. په دې کې فریکوینسي څو راکړله؟ په دې کې فریکوینسي 10 راکړله. او بل چې کومه ما له راکړله بل کوم یو دی؟ بل دی د 145 نواله د 164 پورې. په دې کې فریکوینسي څو راکړله؟ په دې کې فریکوینسي څو راکړله؟ 5 راکړله. او بل چې کوم دی نو راکړله د 164 نواله 185 پورې. په دې کې فریکوینسي راکړله 4. او بل چې کوم دی د 185 نواله د 204 پورې. او په دې کې فریکوینسي راکړله ماله 4. دا به ماله راکړي. دا چې کومه ډیټا ده دا به ماته صحیح ګیون یو. دا کومه ډیټا ده؟ دا ګروپ ډیټا ده.
دا چې کومه ډیټا ده دا ماته ګیونی او دا به ګروپ ډیټا وي. اوس به فرسټ اف آل موږ څه معلومو چې موږ کله اریتمیټک مین معلومو نو موږ به چې کوم دی نو د ایکس جا معلوم خو ایکس ما معلوم کړی نه دی چې ایکس به اول زه څه کوم معلوموم نو ایکس څه ته وایي ایکس چې کوم دی دا مین دی. اوس مین څه ته وایي اوس به زه څه کوم چې کله زه مین معلوموم نو زه به څه کوم دا لوور او اپر به جمع کوم په 2 باندې به ډیوایډ کوم لوور جمع اپر divided by په 2 باندې به ډیوایډ کو نو دین راځي 149 divided by 2 د دین تقریبا راځي 74.5 د دین راځي. زما سره x سره راغی زما سره چې کم x دی دا زما سره راغی 74.5 او په دې ټولو کې تقریبا یو شانته ډیسټنس دی چې بس زبر دې سره چې کم دی نو 20 جمع کوم او ټوټال دغه شانته راځي 94.5 او بیا راځي دا 114.5 او 134.5 154.5 174.5 194.5 دا زما سره سره راغی دا زما سره مین راغی زما سره چې کم دی نو دا اوس سره راغی مین راغی. اوس چې کم دی نو فریکوینسي او مین له به مونږ ضرب ورکو او د هغې به چې کم دی نو مونږ څه اخلو بیا هغه به مونږ ډیوایډ کوو په فریکوینسۍ په سمیشن باندې. اول خو فرسټ اف آل مونږ د فریکوینسۍ سمیشن نه دی اخیستی دا به والو سمیشن اف اف چې کم دی دا زموږ سره څه برابر دی 10 9 او 17 او 10 دا ټوټل به مونږ څه کو جمع کو نو 8 او 5 13 13 او 10 23 23 او 7 30 30 او 10 40 40 او 10 50 50 او 9 59 دا زموږ سره سره راغی سمیشن اف. اوس به مونږ په بل کې سالو مونږ به اوس څه کوو مونږ به اوس کوو اف او ایکس له به څه کوو ضرب ورکوو په خپلو کې مونږ به اوس اف او ایکس له په خپلو کې څه ورکوو ضرب ورکوو اف او ایکس له به ضرب ورکوو نو دې اف او ایکس له چې زه ضرب ورکړم د دې نه څه جواب راځي اشیرک سټاپ کا فرمانا د دې سره دا شی څه مونږ لیکلی الرډي ده نه نه وشو ها دا چې کم دی نو اوس دا ټوټل د اف او ایکس له ضرب ورکول دي دې له په دې کې ضرب ورکړې دا راځي دې له په دې کې ضرب ورکړې دا راځي دغه شان دا ټوټل چې کم دی نو د کلکولیټر حساب کتاب دی اخیره کې به چې کم دی دا ټوټل بیا جمع کړو نو سمیشن اف اف ایکس چې کم دی د دې برابر راغی. دا زموږ سره څه شو دا چې کم دی نو زموږ سره د اریتمیټک مین چې کم دی نو سمیشن اف اف ایکس هم معلوم شو کم چې دا یو معلوم شو او زموږ سره بل څه معلوم شو سمیشن اف هم معلوم دی سمیشن اف زموږ سره دا دی زموږ دا په دې باندې ډیوایډ کړو نو زموږ سره به اریتمیټک مین څه شي معلوم شي خو موږ ټوټل چې کم دی نو دا درې واړه په یو ځای کوو بیا به اخره کې جوابونه ترې راولو. اوس موږ څه معلومو جیومیټریک مین معلومو جیومیټریک مین چې موږ معلومو نو موږ به څه کوو انټي لاګ به رسالو سمیشن اف لاګ ایکس او ډیوایډډ بای سمیشن اف نو پهلا موږ له څه معلومول پکار دي اف لاګ ایکس اف الریډي معلوم دی لاګ ایکس به موږ څه کوو وسو معلومو موږ څه کوو لاګ ایکس معلومو لاګ ایکس لاګ ایکس لپاره موږ څه کوو موږ به اوس د دې لاګ اخلو د دې یو چې کوم دی لاګ به موږ اخلو هغه به دلته لیکو د دې لاګ به اخلو هغه به دلته لیکو د دې لاګ به اخلو هغه به دلته لیکو د دې لاګ به اخلو هغه به دلته دا ټوټل چې کوم دی نو د کلکولیټر کار دی د هغې نه پس به چې کوم دی نو بیا هغه لاګ له موږ د فریکوینسۍ سره ضرب ورکوو زموږ سره دا لاګ ایکس معلوم شو سمپل موږ څه چل وکړو د دې ایکس لاګ هم واخیست هغه هم دلته ولیکو دغه شان د دې ایکس لاګ هم دلته ټوټل هم ولیکل زموږ سره څه معلوم شو لاګ ایکس معلوم شو اوس به موږ څه کوو اف لاګ ایکس به معلومو مطلب لاګ ایکس چې کوم زموږ سره معلوم شوی هغې له په اف کې ضرب ورکوو اوس به موږ څه معلومو اف لاګ ایکس اوس به موږ دې اف له ضرب ورکوو په څه کې دې له به موږ ضرب ورکوو په دې کې اف لاګ ایکس نو هغې جواب به چې کوم دی دلته لیکو
بیا به دې اف له ضرب ورکو په دې کې د هغې جواب به موږ دلته لیکو دا هم ټوټل د کالکولیټر کار دی دا په کالکولیټر باندې کوو چې کوم جوابونه د دې نه راشي نو هغه به موږ څه کوو بیا به د هغې جوابونه موږ څه اخلو سمیشن اخلو دلته کې به موږ بیا څه لیکو سمیشن اف لاګ ایکس نو چې کوم جواب زموږ سره راشي د دې نه چې کوم جوابونه راشي ټوټل به جمع کړو دلته به ولیکو دا زه په کالکولیټر باندې کوم دا ویلیوګانې لیکم خو دا چې کوم دی نو زموږ سره څه معلوم شو اف لاګ ایکس مطلب کوم لاګ ایکس چې موږ معلوم کړی و هغې نه موږ ضرب ورکړو په اف کې زموږ سره دا ویلیوګانې رالې دا ویلیوګانې چې ټوټل موږ جمع کړې زموږ سره ترې دا ویلیو راله نو زموږ سره په دې کې چې کوم څه لګېده هغه ټوټل څه شو الرېډي معلوم شو صرف دا به موږ چې کوم جواب راغی دغه جواب به ډیوایډ کوو په څه باندې په دې سمیشن اف باندې او بیا به چې کوم دی د دې ټوټل انټیلاګ اخلو دغه بعد کې که اوس راځو هارمانیک مین له هارمانیک مین څه وایي سمیشن اف په چې کوم دی موږ ډیوایډ کوو په اف اوور ایکس باندې سمیشن اف اوور ایکس اوس به موږ څه معلومو اف اوور ایکس معلومو اف اوور ایکس اف زموږ سره دا دی ایکس زموږ سره دا دی موږ اوس دا رالو په دې ډیوایډ کوو چې څه جواب راځي ټوټل چې کوم دی د ټولو ویلیوګانو لپاره اف اوور ایکس کوو دا ویلیو رالو په دې ډیوایډ کوو دا رالو په دې ډیوایډ کوو دا رالو په دې ډیوایډ کوو چې کومه ویلیوګانې زموږ سره راشي هغه لیکو په لاست کې به زموږ بیا څه معلومو ټولو جمع دلته کې به موږ څه والو سمیشن اف اوور ایکس هغه به دلته کې ولیکو دا پر کالکولیټر باندې کوو دا ټوټل کار هغې نه مخکې بیا چې کوم دی نو دا معلومو باندې کار ښه دا زموږ سره دا ویلیوګانې پوینټ شوې او د دې سمیشن چې کوم دی هغه راغی 0.53044 دا زموږ سره د دې څه راغی ویلیوګانې راغلي اوس به مونږ سمپل څه کوو ویلیوګانو پوټینګ به کوو زموږ سره به ارتمیټک مین جیومیټریک مین هارمانیک مین چې کوم دي نو هغه به زموږ سره پوینټ کېږي زه څه کوم فرسټ اف آل مونږ ارتمیټک مین معلومو ارتمیټک مین کې به مونږ څه کار کوو سمیشن اف اف ایکس به ډیوایډ کوو په څه باندې ارتمیټک مین کې به مونږ څه کوو سمیشن اف اف ایکس به مونږ په څه ډیوایډ کوو په سمیشن اف باندې دا به زموږ سره څه راشي سمیشن اف اف ایکس زموږ سره څه راغلی دی 7350 ډیوایډډ بای زموږ سره سمیشن اف د څه راغلی دی 59 د دې نه څه جواب راځي 122.5 دیکھو 124.5 124.5 سمثینګ دا چې کوم دی نو د دې نه جواب راځي بیا به مونږ اوس جیومیټریک مین پوینټ کوو ارتمیټک مین کې څه ختمه شوه جیومیټریک مین زموږ سره څه برابر دی چې مونږ به انټیلاګ واخلو انټیلاګ د څه شي د سمیشن اف لاګ ایکس اف لاګ ایکس زموږ سره دا دی دې سمیشن د دې برابر راغلی دی divided by summation f زمون سره 59 برابر دی دې کې مې چې کوم نه دغه فارمولا کې مې ډایرکټ پوټینګ وکړو اوس چې د دې نه کوم جواب راشي د هغې به موږ څه وایو انټیلاګ د دې نه جواب څه راځي مثال د دې نه جواب راغی 2.078 دا زما سره دې جواب راغی اوس چې کوم دی انټیلاګ به واخلو انټیلاګ 2.0708 د دې چې کله انټیلاګ والو کوم جواب راغی نو هغه به زموږ سره څه برابر وي د جیومیټریک مین اوس به مونږ څه پوینټ کوو لاست وان چې کوم دی هغه زموږ سره دی هارمانیک مین هارمانیک مین څه دی سمیشن اف زما سره برابر دی د 59 ډیوایډډ بای سمیشن اف اف ایکس سمیشن اف اف ایکس زما سره څه برابر راغلی دی اف اوور ایکس 0.53044 د دې نه چې کوم جواب راشي هغه به زما سره صحیح هارمانیک مین نو دې جواب چې کوم دی دا راځي تقریبا 113.11
زما سره چې کوم دی نو هارمانیک مین د څه برابر شو دا زمونږ سره سو اریتمیټیک مین جیومیټریک مین او هارمانیک مین امید کوم چې په دې باندې به تاسو ښه پوه شوي یئ د دې نه علاوه چې کوم سټینډرډ ډیویشن دی او ویریئنس دی هغه هم ما په تفصیل سره کړی دی نو که چاته هغه کې مشکل هغه هم کتی شئ او که دې کې چاته څه قسمه مسله وي نو ما ته تپوس کولی شئ